بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. مخکې آیاتونو کې تذکره وا د مخکینو خلکو د مخکینی امتونو ته د پیغمبرانو د راتلو د هغې په سختو تکلیفونو باندې د رانیولو دې دپاره چې الله ته رجوع کي، الله ته عاجزي وکي. نو د خلکو داسې ونه کړه کله چې په هغې باندې عذاب راغی نو زړونه یې سخت شو، شیطان ورته د دې عملونه اخیسته کړي وو. کله چې دې دین پرېښودو نو الله وایي ما پې د دنیا د هر شي دروازې کولاو کړې تر دې پورې چې دې په هغې کې ورننوتل لویي شروع کړه، خوشحاله شو. نو عذاب پې اچانک راغی او ټول تباه شو. کله چې ظالم قوم تباه شو نو وایا الحمدلله رب العالمین. بیا دلایلو اعترافي په دې باندې چې ستاسو د غوږونو سترګو د زړونو مالک څوک شته بل نه، هغه یو الله دی. که الله ستاسو نه دا واخلي نو بل څوک نشته چې درې کي. دارنګې د الله عذاب چې راځي نو څوک به تباه کېږي؟ ظالم قوم به تباه کېږي. د هغې تذکره وه پیغمبران چې څومره راغلي نو څه دپاره راغلي؟ زیرې ورکوونکي دي، یره ورکوونکي دي. نو چا چې د هغې خبره منله نو یره او غم به پې نه او چا چې خبره نه ده منلې نو هغې دپاره عذاب دی. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه هغه ته وایي ته دا اعلان وکړه لا اقول لکم عندي خزائن الله زما سره د غیبو خزانې نشتي، زما سره د الله د خزانو څه واک او اختیار نشتي، د غیب علم را سره نشتي، زه د ملائکو د جنس نه نیم، زه تابعدار یم د قرآن. ورپسې آیات کې دا وایي چې د خلکو له یره ورکا، قیامت ورځ را روانه ده، هېڅ څوک به په کار نه راځي، څوک سفارشي بنئ، څوک دوست بنئ چې د ده به په کار شي. دې ته وایي نفي د شفیع قهري. څوک په الله باندې زورور نشته چې هغه به سفارش وکړي. دارنګې د مؤمنانو تذکره کوي چې دا مؤمنان شړمو صحابه کرام کم چې غریبانان خلق دي نو دی شړمو، داسې نه چې دی ته وشړې د نورو خلکو رضاو کې. د دې د حساب نه ستا په ذمه باندې څه نشتي او نه ستا د حساب د دې په ذمه څه شتي. هر یو سړی به د خپل حساب کتاب به ورکوي. که د دې دا مؤمنان دې وشړل د خپل مجلس نه نو ګوره ظلم کې به پرېوځي. الله رب العزت یو طرف ته د صحابه کرامو شان ذکر کوي چې دې صحابو غټ شان دی، ګوره ستا مجلس ته چې راځي. او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره کوي دا په دې باندې کوي چې د صحابو شان ډېر اوچت دی. نور خلق چې د صحابو شان وپېژني چې زه په خپل پیغمبر زورمه نو ته څه شی؟ بیا ورپسې تذکره به د دې کوي. مخکې یې موږ ویلو په دې صورت کې دي عقبات سته
وی دا د شپږو میچنو نه وتلی دی. نو د هغې شپږو میچنو تذکره به کوي. نو دلته کې یوه کوي، یو د دې رکو په آخر کې کوي او څه بیا وروستو نور به راځي. دا به کذالک سره وي. نو وکذالک فتنا بعضهم ببعض خلق به وایي تر اوسه پورې ډېر شی مولیانو هغې دا خبرې نه کولې، دا درس یې نه کو، دا بیان یې نه کو، او دی راغی دی بیان کوي. نو په دې کې جواب دی د دې خبرې. کذالک فتنا بعضهم ببعض یقول اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله بعالم بالشاکرین. ورته ووایه ولې الله ته پته نه وه چې څوک به شکر کوي، څوک به شکریا ادا کوي. د هر یو نعمت شکریا د هغې په مثلي. د قرآن کریم علم مې وله ورکوه دې دپاره چې دی به بیان کوي. قرآن کریم علم دا یو نعمتو، د هغې شکریا ادا کول په بیان سره دي چې دا بیانوي. بیا د صحابو شان بیا ذکر کوي. صحابه چې ستا خواله راځي نو ته ورته سلام کوه، ته ورته په خیر راغلی وایه، ته ورته ښکلې خبره کوه، او بیا ورپسې دویم خبره به کوي. هلکه نو دا یوه مسله دې شروع کړله، نورې مسلې چې ته وکړه که نه نورې په دې قرآن کریم کې جدا یوه مسله ده، شرک دی او شرک دی. بعضې خلک خو شرک هم نه وایي، شرک دی او شرک دی، بل څه شی پکې نشتی. دا پلانکی شرک دی او پلانکی شرک دی. د هغې جواب کوي ولتستبین سبیل المجرمین. دا خبره دې دپاره کوم، دا مسله د توحید بیانوم، دې دپاره کومه چې د مجرمانو لار ښکاره شي، چې تاسو وپېژنئ چې مجرم کم یو دی. قرآن کریم چې بیانېږي نو دې کې به دا غټه فایده کېږي چې سړي ته مجرم معلومیږي، سړي ته بېدینه معلومیږي، سړي ته منافق معلومیږي. چې کله قرآن وی نو تا ته پته لګي دا سړی دا کس د دې قبیلې دی، دغه سړی چې دا د دې قبیلې دی، دا به تا ته معلومیږي. مجرم به پیژنې، د دین دشمن به پیژنې، د قرآن دشمن به پیژنې. دا په دې باندې پیژندې کېږي. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. یره ورکا په دې قرآن کریم سره کسان لره چې یریږي ان یحشروا د دې نه چې دی به را جمع کړی شي الی ربهم د رب د دوی ته. لیس لهم من دونه ولی نه به د دې دپاره د الله نه سوا څوک دوست، ولا شفیعون او نه سفارشي، لعلهم یتقون دپاره دی چې دا خلک بچ شي، متقیان شي. دا خلک ځان بچ کړي د شرک نه، دا خلک ځان بچ کړي په دنیا کې د نورو د نیوو نه. نور دی په ګمان کې راغلی چې دا الهه دي، چې هغې نه ځان بچ کړي، شرک نه ځان بچ کړي. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. مشړه هغه کسان لره چې رابلي خپل رب لره بالغداة والعشی سبا او بیګا، یریدون وجهه غواړي د الله رضا، هغې د الله رضا غواړي. نو دا څوک چې د الله رضا طلب کوي نو هغه شړه مو د خپل مجلس نه. بعضې پکې تاله ستا خواله هم راځي، زه به کېناستم خو دا د پلانکې پکې کینی، نو زه ځکه نه کینم. دا د شیطان بل چالي ښه. شیطان غواړي دا چې دا سړی دی کینني، نو هغه ته بله خبره په وک کې واچوي. وایي دی که هو پلانکې پکې کینی، وایي درس کې هو پلانکې ناسي، په دې مجلس کې پلانکې ناسي، زه به کې نشم کېناستی. دا ګوره غریبانان خلک دي او زه به کې مالدار یم. کله به دا وایي زه مالدار یم، زما پاره خو به کې چې ته یو خاص ځای پکار دی، یو خاصه کرسۍ پکار ده، یو خاص سیټ پکې زما لپاره پکار دی چې زه پکې نمایه ناسیم. حال دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به ناسو نو د هغه خاص مقام نو، خاص ځای نو چې خاص ځای کې به چېرته ناسو. محراب دی، محراب خو خاص هغه د مانځه
یا مانځه نه وروسته لږ ساعت دپاره و چې کله عام مجلس کې بناسو نو خلکو ته پته نه لګېده بهر نه چې به څوک رالو نه هغو به نه پېژنده چې پیغمبر پکې کم یو دی ګڼ داسې خلک راغلی نو زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه یو تن دی هغه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست دی هغه تپوس کوي ایکم ابن عبد المطلب تاسو کې د عبد المطلب نوسه څوک دی خلکو اشاره وکړه وې دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زم او ښه ستانه تپوس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بعضی خبرې وکړي معلومات حاصل کړه مونځ روزه حج زکات وغیرہ بیا روان شو وې زمبا کلی تا او دا سچ راته تا ویلی دا برسوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې جنتی لیدل غواړي دته دی وګوري دا نور کسان هم راغلی کله وې که دا دې سړي چې دا دلته کوم خبره وکړه دای ورسوله نو هغه دی به هم کامیاب شي خلک به مسلمانان شي سړی چې کله لاړ زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنہ خلک راوتلي ناستي وته یې سب پیغام دی راوړ هغه چې ته خبره وکړه لا اله الا الله وته وې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو بعضې خلک پکې راپاسېده ویله کې دا دې څه شروع کړو ته زمونږ الهو ته بد وې نو چا پکې دا وې اما تتقي البرس یا زمام اما تتقي البرس والجزام اے زماما ته د برګي نه او د لیونتوب نه یریږي د جزام نه یریږي تعالی به دغه باباګان به زمانه جزام راولي تعالی به ټکر درکې دا بو کی او دا هیڅ نشي کولای څه چې کوي الله کوي بهرحال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه د صحابه باندې صحابه عام طور باندې غریبانان خلقو امالدار وې دا تلر ک موږ بنازو موږ سره دا بجلس کې خنخ کاری دې دې مناسي موږ دې مناسو زمونږ دین خو هغه دی چې په دې کې بادشاہ غدا پکې په یو سب ودرېږي ها خلق وہی ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز یو محمود و یو ایاز په یو سب کې ودرېدو بیا پکې فرق پاتې نه شوی نو ولا تدرد الذين دې کې بدار نه کوي چې دا پکې خان دی نواب دی مخ کې ولاړی ادا بل به غریب دی بل ګډ شاته ولاړی دویم سب کې ولاړی یا بده د سپنا دوغوتی شاته ولاړی دا پکې نشته یو ځای بودريږي ټول بادشاہ دې کې غدا دی ولا تدرد الذين يدعون ربهم مشړه کسان رچ رب خپل رب لره سبا او بیگا یریدون وجه چې واړي د الله رضا مالک من حساب من شی نشته پتا باندې داغي د حساب نسو داغي چې څه کوي داغي کړه وړه څه چې کوي هغه حساب په خپل ور کوي تا باندې نشتی و ما من حسابک علیهم من شی او نشته استاد حساب نه پاغي باندې څه فتدردهم نکتا دی وشړل فتكون من الظالمين نشيب د ظالمانو نه ظالم بشي ګره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی مخ کې نه زور نه ور کوي کدی سي دی کچل دیو کو ګره ظالم بشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړی داسي شړلې نه دی خلکو خبرې کولې داسي دیوشي نه داسي نشم کول وکذالک فتنا بعضهم ببعض دارنګه ازمیو موږ باز د دې په بازي باندې ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا نو انجام بداشي داخله بوي آیا دا خلق دي چې الله احسان کړل په دې باندې زمونږ په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض صحابه کرام غریبانان صحابه دي او د دې تاسو چې قران زده کوئ نه د دین زده کوئ کلا بلال رضی الله تعالی عنہ حبشی دی لیکن التکی عمر رضی الله تعالی عنہ وہی سیدنا بلال زمونږ سردار زمونږ جناب بلال رضی الله تعالی عنہ کنه بلال د کم ځای کمی قبیله او دلته کې وته سمره درجه ملاو شو دا د دین په وجه باندې عمر رضی الله تعالی عنہ غوندي سړی
هغه قدر کوي، نور صحابه قدر کوي. هؤلاء من الله علیهم من بیننا، نو دی بوس وی نو دی بوس ما باندې مشري دلته یو عمل ور دی زموږ غلامو دی بوس نال دا کعبه ته وخیجاو. فتح مکه کې جوشوا کعبه ته چوت خیجا، هغه زینه چوت نه اعلان وکا، اذان وکا، بانګ وایا، هغه زی چغه کړه کعبه لپاسا. الله اکبر الله اکبر. ولقد فتنا بعضهم ببعض، الله اذا بعض موږ بعض باندې آزمیو، ليقولوا هؤلاء دین انجام داشي چې داخله بداسي وي بیا هؤلاء من الله علیهم من بیننا، چې آیا دا خلق دي چې الله احسان کړل په دې باندې زمونږ په منځ کې، موږ دغه سپری خو په دې باندې احسان وکړو، موږ دغه سي ډیر شی مليان شته او دا قران کریم د علم دل ورکو. وای الیس الله بعالم بالشاکرین، وای الله ته ولې پته نه وسو چې څوک با شکریا ادا کوي د دې. الیس الله بعالم، آیا الله نه دی ښه عالم په شکر گزارو باندې، په هغه چا باندې چې هغه به د دین بیان کوي، هغه د قرآن بیان کوي، نو الله هغه قرآن ورکړه کنه. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، او کله چې راځي تا ته کسان چې ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې، فقل سلام علیکم، نو وایه سلام، سلام پتا سو باندې دی د الله د طرف نه، یو دا د الله د طرف نه پتا سو باندې سلام دی، الله پتا سو سلام وای، غټه درجه ده کنه. دوی مدادا فقل سلام علیکم، تاسو ته په خیر وای، ترحیب وته وای، تاسو ته مرحبا وته وای، په خیر وته وای. سلام کله په خیر تم وای، سلام غنی معنی، یو معنی دا تاسو ته په خیر وای، بل معنی دا کله چې راشي ندتا روغه خبر وته کې سلامتیا خبر وته کوي، فقل سلام علیکم، سلامتیا خبر وته کا. كتب ربكم على نفسه الرحمه، الله لیکل په خپل ځان باندې رحمت کول. نور سلام غنو مانو باندې راضي، یو سلام د تحیه، سلام د تحیه هغه محتاج دی ته چې داغه جواب دی ورکړی شي، ناغه په ژوندو باندې کیږي. السلام علیکم ناغه وعلیکم السلام. بیا په مړو باندې سلام کیږي، السلام علیکم یا اهل القبور، السلام علیکم دیار قوم مؤمنین وغیرہ ویل کی. سړی چې کله قبرستان ته نږدې شي نال دغه سلام سړی کوي. موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود الله، نو دغه سلام چې دا څه دی، مړی اوري وای مړی خو نه اوري، نو دا سلام چې دا څه دا د سلامتیا دی کنه، دعا ده. شاه ولی الله رحمت الله علیه وای نورم وای سلام د مړو چې دی، سلام د قبرستان کې چې دی، هغه سلام د تحیه نه دی، هغه سلام د دعا دی، او دعا کې اوریدل شرط ضروری نه چې دی اوري. دغه موږ دعا کوو پلان کې دی الله وبخي، پلان کې سره دا چلو کې پلان کې دی الله داغه دی الله ملشي، ډېر مهنتونه وکړو، ډېر نیو شوی دی پلان کې زیږي، څوک سوي څوک مختلف دعاګانې خلق کوي، سړی شته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو دعا د غایب د پاره ښه قبليږي، او کله چې یو سړی د غایب د پاره دعا کوي ملائک ولاړي، ملائک وی ستا د پاره دیم د قشانی ته چې هغه ته دعا کې انشته یو مخامخ خدای تاسو کله نه کې خدای ته د ټول دنیا مالک کې خپل کې بادشاہ کې دا کیا کی، دا خاصه د ریا غي، دا د ریا دعا ده، دا نه قبلي، دا یا قبليږي نه قبليږي، خو دا خاصه د ریا غي. خدوا هغه د چې هغه غایب د پاره، یو مسلمان دی د بل مسلمان د پاره، رور دی بل خپل ملګری دی، استاد دی شاګرد دی، هر څه دی، هغه د پاره دعا کوي الله دې پلان کې وبخي، الله دې پلان کې کارو کی، دنیا کې ډېر تکلیفونه تیر کړو، الله دې په خپل رحم وکي. خلک وایي دعاګانې کې غایب د پاره دعا قبلي، او د دې د پاره ملائک دعا کوي، ول ستا پاره دیم د وسی الله وکي. فقل سلام علیکم، نور سلامونه دي، دا مسله موږ مخکې بیان کړلی. سلام دی، نو کله چې یو سړی په درس کې ناسته نو دې درس والو باندې سلام بنه کوي، بیان کې ناسته بیان باندې به سلام نه کوي. دارنګه کله درس کیږي، د فقه درس کیږي،
د حدیثو درس کیږي، د قرآن درس کیږي، څوک لګیا دی تلاوت کوي، څوک لګیا دی مونځ کوي، څوک لګیا ذکر اذکار کوي، جماعت کې ناست دي هغې باندې به سلام نه کوي. کله چې سړی راغی او جماعت کې خلک ناست دي او دې طرف ته یو تن متوجه شو نو غلی غونته کې هغه ته سلام کولی شي. دا نه چې هغه ذکر راننوځي، بعضې ځینو کې داسې سړی ناست خلک به ناست غلي ټول خاموشي او ناسته به سړی به دروازې نه چې السلام علیکم دوی به ټول به چغه باندې وعلیکم السلام. دا شی دا جماعتونو کې نشتی دا غلی غونته کې چاته سلام کولی شي وکوه ته اب تعالی جواب در کی غلی به در کی شور به نه جوړی. جماعت کې څوک به لګیا مونځ به کوي، څوک به تلاوت کوي، څوک به ذکر اذکار کوي، څوک به څه کوي، څوک به څه کوي، دوی باندې سلامونه مه کوه. دارنګې پردۍ ښځه باندې سلام به نه کوې. دارنګې څوک لګیا دی په وړو بولو کې دی، څوک لوی بولو کې دی، څوک غسلخانه کې دی، هغو باندې به سلام نه کوې. دارنګې څوک بربنډ دی هغه باندې به سلام نه کوې. څوک لګیا دی تاش کوي هغه باندې به سلام نه کوې. تاش دی بل څه شی دی، قط دی یو شی دی بل دا ګڼ څیزونه دي. دغه څیزونو کې څوک په دې لهو لعب کې اخته دي په ده باندې به سلام نه کوې. دارنګې بعضې خلک لګیا دي په ګناه کې اخته دي، ګانې بجانې اوري بل څه کوي هغه باندې به سلام نه کوې. دارنګې هغه ځای چې هلته کې د ګناه کار کولی کې سړی لګیا دی بل له سر خورئ ګیره وله خورئ هغه سر ورانګې ځای کوي نو دغه ځای د ګناه کار کېږي. چې ګناه کار کېږي نو دغه ځای کې سلام مه کوه. ګڼ ځایونه داسې دي هغې باندې سلام کول نشتی. دارنګې سړی ډوډۍ خوري نو هغه باندې به سلام نه کوې. که ستا زړه غواړي چې زه سره کښېنم ودې خورم نو بیا سلام پې وکړه، نو بیا به هغه تا ته راځه کښېنه نو ستا ځان سره به دې کښېنې بیا سره وخوره. فقل سلام علیکم نو وایې ورته سلام دی په تاسو باندې د الله د طرف نه. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، الله لیکلي په خپل ځان باندې رحمت کول. انه من عامل منکم سوءا، دا خبره څوک چا چې عمل کړلی د بدۍ ستاسو نه په جهل باندې ثم تاب من بعده بیا یې توبه وایسته وروسته د دې نه واسطه اصلاح وکړه د خپل عمل فانه غفور رحیم، یقینا الله دی بخونکی مهربان. وکذلک نفصل الآیات، دارنګې موږ بیانو بار بار بیانو د آیاتونه ولتستبین سبیل المجرمین، د پاره چې خوازی شي لار د مجرمانو. دغه بل عقبه ده دې نه به سړی ورتېرېږي نو څه وایي خلک به راپاسي خیر د بیان کوه خو موږ ته قصه وکړه، چېرته موږ ته د نوح علیه السلام قصه وکړه، د موسی علیه السلام قصه راته وکړه، موږ ته څه نورې قصې وکړه. نو کله قصې چې ته کوې نو دی به ډېر خوشحاله دي چې لکه بیم مار ته چې بیم والی کېږي دی به غلی ناسي خو چې کله دا خبر دی شروع کړه او چې هر څه الله کوي مخلوق هېڅ نشي کولی دی وایي بیا اختلافي خبرې شروع کړي. هغه اختلافي نه دی اتفاقي ده. دا بعضې خبرې چې وکړي نو دا دې دپاره کوم وایي ولتستبین سبیل المجرمین چې ښه واضح شي لار د مجرمانو. کله کله به داسې امت به ښه په قلاره باندې په امن و امان باندې ناڅه به پکې یو سړی راشي داسې خبرې به شروع کړي چې هغه خبرې هغه به هغې ته به ضرورت نه وي، ضرورت به ورته نه وي، هغه به شروع کړي خلکو کې اختلاف به شروع کړي. دا څوک دی؟ دا مجرم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې خلک په یو خبره باندې جمع دي سنت طریقه باندې جمع دي یو سړی راځي او اختلاف پکې اچوي خلک پکې مختلف کوي نو حدیث کې راځي چې اقتلوه کائنا من کان، قتل یې کوي. حکم دی حکماو ته هغو ته وایي قتل یې کوي کائنا من کان، هر څوک چې دی دی فتنه جوړوي فساد جوړوي لرې کوي دی منځ نه لرې کوي دی مصیبت جوړوي. خلک په یو خبره باندې لګیا دی متفق دی جمع دی په یو سنت باندې په یو سنت طریقه باندې. دلته کې زموږ په دې دور کې دې ځای کې د بعضې خبرو ته ضرورت نشتی. لاس کته کول لاس پورته کول څه ضرورت دی؟ لاس کته کول پورته کول دې ته ضرورت نشته. بله طریقه شته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چوت کړي هم دي او نه چوت کړي هم دي. آمین په زور هم ویلې نه ویل په پټ هم ویل.
فاتحه ویل هم دا فاتحه او ویل دي فاتحه مو وای کم چې مقتدیان دي هغه دي نه وي دا دواړه حدیث ته کنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه طریقې الله ته داسې خوښ شوي دي چې دلته کې منګه په مکلف کړیو زمونږ په ذهن کې دا خبره اچول چې تاسو لاس مکه ته کوئ پورته کوئ دا د پیغمبر سنت دي بلکې هلته کې نورو ته ښایسته کړه هغه بله خبره چې هغو ته لاس کته کوئ پورته کوئ دا هم د پیغمبر سنت دي چې دا دواړه طریقې زما د محبوب طریقې دي چې دا دواړه په دنیا کې ژوندی وي اوس چې دی راغی دی وایي دغه دې غلط دي مونځ دې نه کېږي دی خبره فساد جوړوي فساد جوړوي دی چې فساد جوړوي خبره ورانېږي که نه ولې دا طریقه هم د پیغمبر شته هغه هم شته نو چې ته د یو ته ښه دی بل ته بد وی موږ وایو دواړه صحیح دي او هغه څه وایي هغه وایي نه دا یو صحیح دی دا یو غلط دی بالکل او چا چې فاتحه ونه وی مونځ یې ونه شو مونځ یې پلانکې دی او ډینګې دی خداج دی دا دی هغه دی هغه نور احادیثو سره مو ګوره نور احادیثو کې څه وایي نو دا هم شته هغه هم شته څوک چې په کوم باندې عمل کوي پرېږده هغه طریقې دي کوي منځ کې پکې نورې لارې مه جوړوه دلته کې چې یې نو دا کوه هلته لاړ شي هغو سره کې کوه ورسره که نه اختلاف کوم ځای کې نه جوړېږي کوه هغه شان کوه بعضې علما دغسې وو یو جماعتونو کې یو جماعت امام یو شان دی بل امام چې دی نه بل شان دی اوس هغه را روان دي دلته کې منځ کې اتحاد او اتفاق دی سه د یو بل سره مینه محبت دی نو هلته کې هغې امین په زوره وایي لاسونه کته کوي پورته کوي دلته کې نه کوي نو هلته کې هغه را روان دي دلته کې پروګرام دی اوس چې راځي نو هلته کې هغه خپل مقتدیان پوه کړو بیا لکه دې چلې تاسو ځئ هلته کې دوی لاسونه کته کوي پورته کوي نه هلته کې امین په زوره باندې دي نه وایي نو دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده چې موږ لاسونه کته پورته نه کړو موږ امین په زوره نه وایو دا هم یو طریقه ده دا به ادا شي چې موږ لاړ شو هلته کې به دا کار نه کوو او ټول وی ښه ده دلته کې دې مولوي صاحب ویل که زموږ نن میلمانه را روان دي او هغه میلمانه چې دي هغه لاسونه کته کوي پورته کوي دا هم د پیغمبر یو طریقه ده او امین هغه په زوره وایي نو دا هم د پیغمبر یو طریقه ده نو چې په دې باندې نن موږ په دې باندې د هغو سره عمل وکړو هغوی به هم خوشحاله شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به عمل هم وشي او چې راله اوس د یو بل نه خبر نه دي چې مونځ شروع شو امام وللضالین جو چغې شوې آمین جو هلته کې هغه کم چې مشر دی د جماعت هغې جماعت هغه په دې زړه کې هلکې ما ورته ویلي مه کوئ او دې لکې دومره په زوره باندې و چې ټول جماعت یې وشړقاو چې کله سلام وګرځي وروسته تپوس کړه دا چې وی دا خو هغو کړي وو وروسته پته ولګېده یو خپل مقتدیان ته یو شان ووی بل شان ووی دواړه طریقې د پیغمبر دي کوي معنی چې سړی عمل کوي نو کوي دې پې څوک دې پې ملامتوي دې څوک نه چې دا ته دا ولیکې لیکن بل ته غلط نه وایي بل ته غلط نسبت نه کوي چې بل ته غلط نسبت کوي نو دا چا ته نسبت کوي دا د پیغمبر طریقې ته غلط نسبت کوي خرابېږي په دې باندې وکذالک نفصل الآیات دارنګې تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه ولتستبین سبیل المجرمین د پاره دی چې خوازې شي لار د مجرمانو وانذر به الذین یخافون او یره ورکه په دې سره کسان لره چې یریږي یحشرو چې دی برا جمع کړی شي الی ربهم خپل رب ته لیس لهم من دونه ولی نبی د پاره د الله نه سوا څوک دوست ولا شفیع او سپاره شي لعلهم یتقون پاره دی متقیان شي ولا تطرد الذين يدعون ربهم او مشړه هغه کسان لره یدعون ربهم چې رب خپل رب لره بالغدات والعشي صبا او بیګا یریدون وجه غواړي د الله رضا د الله رضا غوښتل پکار دي ما علیک من حساب من شیء نشته پتا باندې داغي د حساب نه سو و ما من حسابک علیهم من شیء او نشته استاد حساب نه پاغي باندې سو فتتردهم کتا دی وشړل فتكون من الظالمین نشیبت د ظالمانو نه وکذالک فتنا بعضهم ببعض او دارنګي امتحان کو منګه ازمیل منګه بعض د دینه په بعض باندې ليقولوا انجام دا شي چې دا خلق داسې وي اها اولای من الله علیهم من بیننا آیا دا کسان دي چې الله احسان کړي په دې باندې زموږ په منځ کې الیس الله بعالم بالشاکرین آیا الله نه دی خپوها په شکر گزارو باندې
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا او کله چې راځي ستا خواله کسان چې ایمان راوړي زموږ په آیاتونو باندې فقل سلام علیکم نو ته وایه سلام دی په تاسو باندې كتب ربكم على نفسه الرحمه لیکل الله په خپل ځان باندې رحمت کول انه من عمل منکم سوءا دا خبره چاچی عمل کو تاسو نه د بدی په جهل باندې ثم تاب من بعده بیا توبه وستارو صداغه نواس لا استایو کړ خپل عمل فانه غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان وکذالک نفصل الایات دارنګ تفصیل سره بیان موږ آیاتونه ولتستبین سبیل المجرمین دې پاره چې خوازې شي لار د مجرمانو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا